أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا فوقهم الطور اوچت که مونږ د پاس تاسو کوه تور غر بمیثاقهم په سبب د وعدې مضبوط استا د دوی لکه دی وي چې کله کوه تور په د پاسه د الله په حکم باندې فرشتو اونیو وی در ورځو در باندې الله حکم منه کنه دی وی منوي بیا یې چلو کړو هغه وعده خپل بیا ماته کړه وقلنا لهم ادخلوا الباب او وی مونږ دي ته چې داخل یې تاسو په دروازه د خار سجدن په ادب سره خپل سرونه ښکته کې ور داخل شي وقلنا لهم او وی مونږ دي ته لا تعدوا في السبت چې تاسو په زیاتې نه کوئ په ورځ د خالي کې په نیولو د میانو واخذنا منهم او واغفر مونږ منهم د دینه میثاقا غلیظا وعده مضبوطه فبما نقضهم میثاقهم په سبب د ماتو د دي وعده مضبوط خپل لاره وکفرهم او په سبب د کفر د دې سره بآیات الله پایتونو د الله تعالی وقتلهم الانبیاء فقط داود د پیغمبرانو لاره بغیر حق پناه حق وقولهم او په سبب د وینا ردی قلوبنا غلف چې زړونه زمونږ پردو کې دي پردو کې دن دي تاسو شي نه نوځي تاسو د کتاب او تاسو د دین خبره پکې نه نوځي بل طبع الله علیه بلکې مهر لګولې د الله تعالی په دې باندې بے کفرهم په سبب د کفر د دې سره فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نه وروړي په قرآن او پیغمبر علیه السلام الا قلیلا مگر لږ وانته او بے کفرهم او په سبب د کفر د انکار د دي د انجیل نه او بیا د عیسی علیه السلام نه انکار وقولهم او په سبب د قول لدی د وینا لدی علی مریم په مریم بیبي باندې بهتانا عظیما اغا الزام لوی وقولهم او په سبب د وینا لدی ان قتلنا المسيح چې مون قتل کړی دی مسیح عیسی علیه السلام چې د مریم بیبي دی رسول الله چې د الله پیغمبر دی وما قتلوه دی نو قتل کړی هغه لره یقینا وما صلبوه او نه خو په صلیب باندې خېجول په دار باندې خېجول ولکن شبه لهم لیکن اشتبار علی پدی باندې یهود ویګنه موږ دې قتل کړی دی او په حقیقت کې دی عیسی علیہ السلام نو قتل کړی دی خپل مرګره قتل کړو دا خبره به دی باندې چې مشتبه شی و او ګډوډه شی و نو دی ویګنه موږ عیسی علیہ السلام قتل ان الذين اختلفوا فيه بشکا کسان چې اختلاف کړل په دې کې یعنی په قتل د عیسی علیہ السلام لفی شک منو خامخادی په شک کې دي د قتل دا غنه ما لهم به من علم نشته دي د پار پای باندې علم الا اتباع الظن مگر تابعداری د ګمان و صرف ما قتلوه یقینا الله تعالی فرمایي نه دې قتل کړی دی عیسی علیہ السلام یقینا بالکل یقینا بر رفعه الله الیه بلکې عیسی علیہ السلام چې دې پورته کړی دی هغه لره الله تعالی الیه خپل ځان ته اسمان ته پورته بوتله وکان الله دی الله تعالی عزیزا زورور حکیما پوا و ام من اهل کتاب او نشته د اهل کتابونه الا من النبي قبل موتي مگر دا چې دی به ایمان وروړي په دې عیسی علیہ السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ د عیسی علیہ السلام نه نشته د اهل کتابونه یو کس مگر ایمان وروړي په دې عیسی علیہ السلام مخکې د مرګ د عیسی علیہ السلام و یوم القیامت پروز قیامت یکون علیهم شهیدا یبه پدی باندې شهیدن گواه عیسی علیہ السلام په څه گواہی کوي دا گواہی وکړي چې دی انکار کړو زمانه انکار کړو فبظلم من الذين هادوا په سبب د ظلم دا کسانو هادو چې يهوديان دي حرمنا عليهم حرام کړم په دی باندې طیباتن پاک خوراکونه او حلت لهم چې حلال ور دي د پاره
وبصدهم او په سبب د منع کولو دي عن سبیل خلق عن سبیل الله د لار د الله نه کثیرا ډیر نو په دې باندې موږ پاک خوراکونه حرام کړو واخذهم الربا په سبب دا غستلو دي سود لره وقد نهوا عنه او یقینا دي منع کړی شو دا غینا په تورات او انجیل کې واکلهم اموال الناس او په سبب د خوړلو دي مال د خلکو بالباطل په ناروا طریقو سره واعددنا تیار کړو مونږه للکافرین د پاره د کافرانو منهم د دین عذاب علیم عذاب دردناک نو په دې باندې موږ پاک سيزونه چې کوم حلال او په حرام کړي دا باندې خوري لكن الراسخون في العلم لیکن هغه مضبوط په علم کې چې کوم خلقو منهم د دینه والمؤمنون ایمان والا یؤمنون بما انزل الیک نا دی ایمان لري هغه کتاب چې نازل شوی تعالی چې قرآن پاک دی وما انزل من قبلک هغه کتابونه چې نازل شوی دي مخکې دی قرآن پاک نه والمقیمین الصلاة او قائمون کی نماز والموتون الزکات ورکون کی زکات کی والمؤمنون بالله او ایمان لرونکي دي په الله او یوم الاخر پر ورځ د قیامت اولئک دا کسان چې سنوتهم زرد چې موږ ورکو دي د اجر عظیم اجر لوی